کوم چې ان شاء الله تا خپل الیکشن ګټلې تا خپل سیټ ګټلې ان شاء الله ساندو د سره متفقه شو. زه خو د خاري پیدا یم د یو سپایي په حیثیت باندې د ګډون د عثمان د ټولو په خدمت ان شاء الله تعالی کوم. یقین ساتي چې دانه به ان شاء الله تعالی جمعیت العلماء اسلام حکومت دی صوبه کې راځي کدا سلور او پینځه وړه ټاله مش مونږ بیا به مونږ د خدای کامیاب سید وهاب چې د تعارف محتاج نه ما ناظم سابقه ناظم ما د کلی ملک ما نو نن زما د ځای ته حاجی غفور خان صاحب او د مرګري چې کوم راغلي دي ټولو ته هرکلی وامه په خیرالي وته وامه او ډیر قدر کوم ډیر احترام کوم ډیر عزت کوم چې زما د غریب خاني ته دی رااله نورونو د الیکشن راځي دي خلک په مختلف دغه کې اړم دي خپل دغه کوي خو منګه خپل ځاني په خپل باندې دا فیصله وکړه چې بای منګه دا جسب دی زمونږ د کام مشر دی زمونږ د علاقې مشر دی او همیشه خدمتونه کړي دي کاغه د په پټای کې وو او کنو نو د خدمتونه خلکو لکړي دي او همیشه چې کم دی نو 24 غنټې خدمت خلک ته ناستي په دغه ډیره باندې چې څوک لړ شي روغي کوي ښه کوي بد کوي هر چاله منډه تړلوي نو موږ د ډیر قدر عزت کوو او الیکشن راغی نو د مشر دی عمر هم داسې دی او زمونږ د ګډون نه بل څوک داسې کاندیډیټ ووم نه نو موږ ټول ګډون له بلکې مال نه زما د کلي نه بلکې د ټول ګډون له پکار دي چې حاجي صاحب ډیر پوچته پیمانه باندې موږ پاس کوو چې دته زموږ د سترګې اوچتې شي دا زموږ یوازې د نوم نه دی حاجي غفور خان نوم نه دی دا زموږ د ټول ګډون یو فخر دی او د ټول ګډون یو نوم دی چې موږ د سره لاس ټول یو موټی شو او په صداقت باندې د خپل ووټ ورکړو ان شاء الله چې د موږ پاس کوو دا زموږ د ټول ګډون پاس دا صرف د ګندف د غفور خان پاس کېدل نه دي دا د حاجي غفور خان پاس کېدل نه دي دا زموږ د ټول د دې ګډون پاس کېدل دي نو زه ټول ورونو ته خواست کوم چې غفور خان حاجي صاحب سره خپ یو موټی شي او دلته چې کوم دی دا ووټ ولا ورکړي ان شاء الله چې دې کامیاب کړو زمونږ ګډون به ډېر پرمختګ باندې چې کوم دی نو هغه لاړ شي او مسلې ګوره موږ چې ګورو که نه د ده د وختونه چې دی کله مخکې 25 کاله مخکې چې کله وزیر مو او ایم پی ای مو نو موږ په دې بانډو کې ګوره دی یو باندې د هم سکولونه جوړ کړي دي خلک یې برتي کړي دي اوس هم زموږ ملګري ما سره خپله چې کوم ملګري زما کلاس ویلو ټول د غفور خان حاجي صاحب د لاسه چې کوم دی استادان دي او دا دي لاکه یو نیم لاکه او اتیا زره تنخواګانې استادان دي او څوک یې څه کې نوکران کړي دي څوک په څه کې نو موږ د غفور خان حاجي صاحب سره مکمل زما د ډیرې ته راغلي ان شاء الله زمونږ د پاټۍ کسان نورم د کلي چې کوم راغلي دي ټول چې کوم زاړه کسان زمونږ ملګري ناست دي نو حاجي صاحب زه د مبارکي درکوم د دې ځای نه خبرې به موږ اجرا کې کوو پروګرام به په اجرا باندې کوو خو حاجي صاحب زه تاله د دې ځای نه د سید وهاب د دې ډیرې نه زه تاله مبارکي درکوم چې ان شاء الله تا خپل الیکشن ګټلې تا خپل سیټ ګټلې ان شاء الله ان شاء الله او یقین ساتي چې زه خو یو سپایي په حیثیت باندې زه خو د خاري پیدا یم د یو سپایي په حیثیت باندې د ګډون د عثمان د ټولو په خدمت ان شاء الله تعالی کوم ما چا سره تلفی نه کړه ما چا سره زیاتې نه کړې عثمان کې ما چې څنګه خدمت ته ګډون کړی دا چې ما د عثمان هم کړی عثمان خلکو ته مو درخواست کوم ان شاء الله تعالی چې دا زمونږ مرګرتیا کوي او که تاسو ترقی غواړئ د عثمان او د ګډون عثمان ترقی غواړئ تاسو موږ سره مرګرتیا په دې جمعیت العلماء اسلام کې وکړئ یقین ساتي چې دانه به ان شاء الله تعالی جمعیت العلماء اسلام حکومت دی صوبه کې راځي خدای به کامیابی راکړي تاسو سره دا وګورئ چې ساندوه بنیاد ولا ساندوی کې خونه ساندوی له تر اوتلې پورې ټول برابر شي کاغه دی ولګلو کې مسجد لري کاغه بيستا کې مسجد لري کار ځای چتا دي نو د ساندوی چې بنیاد کې خون دا پوښتنه چې دا ټول ګډون پاله نو بیا به پروګرام نمبر راځو ان شاء الله تعالی فضل علی اکاری به مرو ان شاء الله تعالی زه هم سړیم او هم دغه زیس کې انټرست نیم زه صرف د ګډون د بچو د دغه چې د اتم سکولي لسمي دولسمي د جنکو سوار لسمي د الکان ګریجویټ کالجونه جوړ شي چې دا زمون قوم چې کوم دی چې دا ترقی وکړي زمون قوم ډیر بیدار دی ډیر بیزاغه خلک دی ډیر دغه خلک دی او دا وام کدا سلور ولا پینځه ولا ټاله مش مونږ بیا به مونږ د خدای کامیاب زه بیا اخر کې بیا ستاسو ډیر مشکوري ان شاء الله تعالی چې کومه رضواني مونږ راځو مونږ به هغه کې راځو خاص تاسو عزت په ساتو ان شاء الله کومه رضواني مونږ راځو تاسو وګورئ چې تاسو ساندو کې لارې کوسو کې څنګه کی ان شاء الله دا خو به زمونږ سره به چې مال ملاوي دول راغی شمولیت په زمونږ ان شاء الله دې به ټیم راکړي او بل ورځ به تاسو وګورئ ان شاء الله چې ته په ټوپو په پسرولو بستړی شي ډیره مهرباني ډیره